ويقيمون الصلاة دي منزونه قائمي دسي الله نه فرمایل چې ويصلون الصلاة چې دي منزونه کوي اقامت هغه سیستویل شي چې د دې رکوع د دې سجده د دې قیام ته په خپل طریقې سره انسان وکي د دې الفاظ خپل وي او د دې کې چې کوم دي خشوع خضوع دي کوي دې مستجکم دي اقامت ویل شي دې مستجکم دي اقامت ویل دي دغه مراد دي زمونږ سره ټولنیت مراد نه دي حدیث پاک کې راځي چې کله انسان الله ته ودرېږي او دې الله رب العزت طرف ته توجه حدیث پاک راځي چې الله پاک دته متوجي دی الله رحمت دته متوجي تر هغه پورې چې دې کله خپل توجه د الله نه واړي نو الله د خپل رحمت توجه دې کس نه نو منځونو کې با زړه الله طرف ته وي ته دې مونږ کوا چې توجه ز الله په خپل سترګو باندې وینم او کو دا یقین دي نشي راتللې نو بیا دې مونږ کوا چې الله ما ته ګوري او الله ما ویني او دا زما د زندګۍ د ټولو نه اخیری مونږ بس دې نه پس مال مرګ راځي نو دې طریقې سره چې انسان مسکین وي بیا خشوع وي خضوع وي او دې مستحبات هم خیال ساتي د فرایض هم خیال ساتي د واجبات هم خیال ساتي نو دې مستجکم د اقامت زمونږ اساس دی دا اقامت نه وي موږ صرف مون نزان خلاص او صحابه په مونږ باندې ځان خلاص نو دې کې دغه سیم مونږ طرف ته شاته خپل مونږ وکړي دوه قسمه مونږ دی یو هغه مونږ چې انسان مونږ وکړي دا مونږ په بار باندې لړ شي د اسمان دروازه کولاوي شي دا مونږ د دې مونږ گزار د لپاره دعا کوي چې الله دې ستاسو د حفاظت وکړي څنګه چې تاسو به حفاظت وکړي دویم قسم مونږ دی چې دا غیر کو سي د خشن باندې دی ولګي دا مونږ په بار باندې لړ شي د اسمان دروازه ته کولاو نشي د کسله د زړی چیرې په شان راغون کړلی شي او د مونږ گزار له بده مخ وشتلی شي نو دا مونږ گزار ناس دی یا الله ما وبخي زما مور او پلار وبخي زمان یا نیکو وبخي زما سر خواخي وبخي او دا دعاګانې شروع کړې دي او دا مونږ ورته وی الله دې دسه تباہ برباد کا لکه څنګه چې دسه تباہ برباد کا تاسو وای چې د دې کسته دعا به قبليږي او کو د مونږ په شان د اهم عبادت خیره به قبليږي نو خپل مونږ کو نو دلته کې د ويقيمون الصلاه نه مونږ قائمون دي مونږ ادا کول نه دي چې خپل طریقې سره وکړي